أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور. دا سورة الطور شروع شو او دا سورة په ترتیب نزولی کې شپږم نمبر سبق 76 نمبر سورت او په مذهبي کې دا 52 نمبر دی. د دې سورت مخکې سورت سره مناسبت شته دی او هغه مناسبت یو دا دی چې مخکې سورت کې اثبات د قیامت وشو او په دې کې اوس د قیامت د اثبات سره د قیامت احوال به هم ذکر کیږي. نو ګویا چې دا په موضوع کې مزید ترقی شوله. د دې صورت مرکزی عنوان چې کوم دی اثبات د قیامت دی او واقع کېدل د عذابونو باندې چې دومره لوی عذابونه به واقع کیږي. هغه عذابونو ثابتولو نه بعد ثابتېږي چې قیامت شته، قیامت به خامخا راځي. الله تعالی فرمایي والطور قسم دې په کوهي تور باندې. تور د عام غر ته هم ویل کېږي او دا خاص د کوهي تور د تور سینین نوم هم دی. نو زیات راجح قول دا د دینه مراد همغه تور سینین د کوم کې موسی علیه السلام ته وحی ملو شو او په کوهي تور باندې قسم خوړلو سره دې خبره ته اشاره ده چې انسان ژوند معطل نه او الله تعالی دې خامخه احکام را لېږي. نو په دې وجه کوهي تور هم سوق کې د اسلام او د وحی مرکز جوړ شوی او تورات د کوهي تور په لاره باندې نازل شوی او کوهي تور غر کې نازل شوی. نو انسان ته خبرداري ده چې انسان د پر الله تعالی احکام را لېږي، انسان په عمل کوي. وکتاب مسطور او قسم دې په هغه کتاب کې لیکل شوی دی. د لیکل شوی کتاب نه مراد د ځینې مفسرینو په نسبت باندې عمل نامه ده. نو اولنۍ کې به کوهي تور شي د الله تعالی طرف نه احکام راځي او دویم نه به عمل نامه شي چې د احکام راشي. نو بیا ستا عمل کې به لیکل کېږي. نو یا به ته عمل کې ښه انجام بشي یا به مخالفت کې بد انجام بشي. دغه دوه خبرې په عمل نامه کې درج کېږي. لیکن ځینې علماء رائے دا ده چې د کتاب مسطور د لیکلي کتاب نه مراد قرآن شریف. نو مطلب دا چې جسم په کوهي تور کې الله تعالی تورات نازل کړي وو. دغه شان د الله تعالی په دې زمانه کې هم قرآن نازل کړي دی د عمل لپاره. فی رق منشور په هغه پاڼو کې چې کوم کولاو پاڼې دي، خوري وري کولاو پاڼې پاڼو کې لیکل شوي. نو که مراد نه عمل نامه شي نو دا بیا تشبیه ده، او که مراد نه قرآن شي نو قرآن هم دغه پاڼو کې لیکي. والبیت المعمور قسم دې بیت المعمور باندې. بیت کور ته معمور آباد ته آباد کور مې دې قسم دې. بیت المعمور دا په وم اسمان کې د فرشتو کعبه ده او زمونږ د دنیا زمونږ کوم خانه کعبه چې دې په سیدایي باندې بار په وم اسمان کې د فرشتو خپل کعبه شته، قبله شته، کعبه ده چې دوی ته چبر داغې نه طواف. نبی عليه السلام د معراج په واقع کې دا لیدلی و او نبی عليه السلام فرمایل چې هر ورځ به دې ته او یا زره فرشتي راتلي د عبادت لپاره او دغه فرشتي چې بیا لاړ شي نو قیامت پورې بیا دوباره د دې فرشتو نمبر ناراضي. د دې په خوا کې ابراهيم عليه السلام هم ناست چې جبرائیل السلام نبی عليه السلام ته خو د داساسو نیکه ابراهيم عليه السلام الته کې هم ماشومان ته تعلیم ورکاو. نو چونکه ابراهيم عليه السلام د خانه کعبه بانیو نو په دې وجه د بیت المعمور د فرشتو د کعبه سره هم الله تعالی ولا یو مناسبت ورکړي دي. والسقف المرفوع قسم دې په غچت اوچت باندې چې اسمان دی، اسمان او لوی برچت نو بدغه چت مې دې قسمي. والبحر المسجور او قسم دې په دریاب ډک باندې. مسجور ډک ته وای مملوء ان چې دغونه ډک او مسجور هغه ته ویل کې جوور واخلي. دا دوه ترجمه د مفسرینو نه نقل لري او دریاب کې دغه دوه حالات شته. دریاب د بونم ډکیږي، دریاب په قیامت کې به ور هم اخلي، دریابونه مستزيږي کم چې نور آیاتونه نه ثابت دي. ان عذاب ربک لواقع یقینا عذاب در رب ستا به خامخا واقع کیږي. انسانانو د اعمالو چې کومه سزا ده قیامت کې به لازم واقع کیږي. ما له نبیر دی عذاب د پاره من داعی اس قسم د پکون کې
هیڅوک به را پیدا نه شي د عذابونو مخه ونیسي چې نه دي نازلېږي عذابونه دې نه راځي نو د دغه عذابونو د پکور دپاره به هیڅوک نه وي یو د هغه ورځ ده تمور السماء چې حرکت به وکړي اسمان مورن به حرکت کول سره اسمان به وخوځي په اول سر کې بیا د هغې نه بعد د اسمان چوي بیا راغورځېږي په اول سر کې به دا حرکت وکړي یوم به هغه ورځ باندې تمور السماء چې حرکت به وکړي اسمان مورن په حرکت کولو سره وتسير الجبال سيرا او وابل وزي غرونه په الوتلو سره فويل يومئذ للمكذبين نو هلاکت ته په دغه ورځ باندې د هغه خلکو د پاره چې نسبت د دروغ کوي آسماني احکامات مکذب د دروغ نسبت کوونکي ته ویل کیږي او د دې نه مراد هغه خلک د چې کوم آسماني احکام قران حدیث شریعت دې ته دروغ وایي او د صحیح نه تسلیموي او په دغه کسانو د پاره په قیامت کې هلاکت ته تبعی ده چې کله قیامت قائم شونه بس د خلک هلاک شي الذين هغه کسان دي هم فی خوض یلعبون چې دی په باطلو خبرو کې یلعبون لوبي کوي باطل موضوعات رانیولي پیغې کې په ګنټو ورځ باندې لګي او داغي اس حقیقت نه یوم د هغه ورځ ده یدعون چې دی به ورته کړه شي الی نار جهنم ورته جهنم د دعان په دغه کول سره جهنميان چې کله جهنم ته اچول کېږي نو بدیکو په بوتل شي ځکه په خپل خو د جهنم ته سينځي او بدیکو چې کله د ورسول شي بیا به د خپونه او د سر د یختونو ونی وشي کوم چې نور آیاتونه ثابت او دا به جهنم ته ورگزار شي هذه النار التي ورته به ویل شي دا هغه ور دی کنتم بها تکذبون چې تاسو دروغ غاڼو تاسو ورته نسبت د دروغ وکاو تاسو به ویل قیامت نشته ور نه جهنم نه من دا هغه ور دی افسحر هذا ايدا جادو دی ام انتم لا تبصرون که تاسو سنخ کاری تاسو په دنیا کې به قران ته جادو وایو نبی علیہ السلام ورزو ته جادو وایو دا به نه تسلیمولې قران کې څومره هدایت د قیامت متعلق تاسو نه منل تاسو جادو دی نو وسی په خپل من تاسو یې نه وسم جادو لري کنه نه دی اس لوحه د اخر شي د جهنم ته پس بیرو کا صبر کوي او لا تصبروا کا صبر نه کوي سواء علیکم برابر دی بتا سبحانه یو شان دی بتا سبحانه مطلب دا دی چې تاسو جهنم کې دنه چغي وخینم څه پیدا نشته دی بیا هم پراته او که تاسو ځان خسړی کې یو وجه او د جهنم دی منګو مانو پکې خاموش پراته نو بیا هم څه پیدا نشته ځکه تاسو د پاره جهنم مستقل انما تجزون ما كنتم تعملون یقینا تاسو بدله ملاویږي د هغه څه چې تاسو کړی دي کوم څه چې تاسو کړی د هغه بدله تاسو ملاویږي زیاتی شي نشته یعنی دا د خپل اعمالونو سزا هم تاسو خپل ځانونو باندې ځان د جهنم ته راسول ان المتقین فی جنات و نعیم یقینا پرهیزګاران خلک په جنتونو کې په نعمتونو کې وي فاکهین بما آتاهم خوشاله وي په هغه سبانه چې الله ورکړي دي یا فاکهین میوه بخوري بما آتاهم ربهم هغه چې ورکړي رب خپل ووقاهم ابچ پکې دی لره ربهم رب خپل عذاب الجحیم عذاب د جهنم نه کولو وتبوی له شخري واشربوا اسقي حنيئا فراخا یا حنيئا حزمیدون کې سيزونه بما كنتم تعملون بسبب د هغه چې تاسو کړی دي متکئین دی په تکیاګانی لګولي علی سرور بتختون باندې مصفوفه جگہ په قطار غړولې شوی قطار باندې با تختونه خودې شوی دوی ته جنتیان ناس وزوجناهم بحور عين په نکاح ورکړه چې د جنتیانو ته د غړو سترګو والا حوري